سلورم عمل عزتمندو هغه چې اعوذ بالله بسم الله ویلی شي په مونځ کې، نو بیا د سورۃ فاتحه مقام او مرتبه او ځای راځي. ښځې به څنګه کوي؟ سورۃ فاتحه به وایي که به نه وایي؟ کم مونځ کې به وایي؟ امام مقتدی کې دی کې څه فرق دی؟ او د سورۃ فاتحه سنور متعلقه مسائل. سورہ فاتحه چې کوم دی عزتمندو چا د پاره ویل واجب دی؟ منځګزار مختلف قسم وي. درې قسمه منځګزاري داسې دي چې دوی د پاره سورۃ فاتحه ویل ضروری دی، واجب دی. یو دا دی چې ځان له مونځ کوي، دې ته وایي منفرد. ګوره دا اصطلاحات به بار بار اوس موږ استعمالو، دا مونځ مسائل چې بیانو، نو دا لفظ تاسو یاد کړئ. منفرد، منفرد معنی انفرادي مونځ کوونکی، انفرادي معنی ځان له مونځ کوونکی. فرد څه ته وایي؟ که څو فرد شوي، فرد ځان ته ویل کېږي. انفرادي منځګزار دا به سورۃ فاتحه په ده باندې واجب ده. دغه رنګې امام چې کوم انسان امام شي په ده باندې سورۃ فاتحه ویل واجب ده. او کومه ښځه چې کور کې مونځ کوي نو هغه منفرده ده، ځان له مونځ کوي، په هغې باندې سورۃ فاتحه ویل واجبه ده. نو ځان له مونځ ګزارې او چې ته کله امام شي دا به سورۃ فاتحه خامخا وایي. خامخا مطلب واجب ده په ده باندې. او چې کوم انسان مقتدی وي، دویم قسم منځګزار مقتدی وي چې بل امام پسې مونځ کوي، نو عزتمندو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې په ده باندې سورۃ فاتحه ویل امام پسې وروسته ودرېدونکي انسان باندې نشته. اعوذ بالله بسم الله پې نشته، څنګه چې تېره جمعه ما تاسو ته وویل. او اعوذ بالله بسم الله پې ځکه نشته چې سورۃ فاتحه ویل په ده باندې نشته. امام چونکې سورۃ فاتحه وایي، کله په تیزه وایي لکه سحر مونځ کې، د ماسخوتن مونځ کې، ماښام مونځ کې، او کله په ارام وایي لکه د ماښام مونځ کې، د مازدیګر مونځ کې، او د غرمې مونځ کې، ظهر مونځ کې. نو هغه به اعوذ بالله بسم الله وایي او سورۃ فاتحه به وایي. مقتدی به ولا اله غیرک پورې مونځ وایي، اعوذ بالله به نه وایي، بسم الله به نه وایي، او دغه شان سورۃ فاتحه الحمد شریف به نه وایي. نو دا یو مسله شوه چې په چا باندې سورۃ فاتحه ویل شته او چې په چا باندې نشته. ځان له مونځګزاري باندې شته، ښځه باندې شته چې ځان له مونځ کوي، امام باندې شته، او په مقتدی باندې سورۃ فاتحه ویل نشته. بعض مذهبونو کې یا اهل حدیث حضرات وی او بعض حنبلیان یا نور مسلک والا هغوی سورۃ فاتحه به مقتدیم وی. نو بس هغوی دی وی، یو بل سره به دې کې جنګ جګړه نه کوو. که بالفرض یو سړی تا سره مونځ کې ودرېدلو او هغه بل مسلک والا دی او هغه امام پسې سورۃ فاتحه ویله، نو ته به یې نه منې کې، د هغه خپل مسلک دی، قلارې دی وی، هغه ته د هغې ټول مسایل معلوم دي. او هغه سعودي عرب والا زمونږ مذهب ته غلط نه وایي، نو موږ د هغوی مذهب ته غلط نه وایو. دا ټول څیزونه قرآن او حدیث کې بیان شوي دي. که ستا ذهن کې دا سوال لري چې هغې داسې وي او زه یې داسې وایم، نو څه چلو شو؟ دا څه خبره خو نه، دا خو د الله د خپل پیغمبر مختلف سنت طریقې دي او مختلف احکامات دي. بعض په یو چا پوره کوي، بعض په بل چا پوره کوي، بعض په بل چا پوره کوي. ټولې طریقې په دنیا کې عام دي. که صرف موږ یو طریقه کولې نو د پیغمبر دا نورې طریقې به بیا پاتې شوې وي. یا یو کس که دا ټولې طریقې کولې نو بیا به وله چل نه ورتلی چې دا کومه طریقه وکړم، داسې وکړم که هغسې وکړم، بیا سړی به غلطېدی را غلطېدی. نو د دې وجې نه خپل مذهب به فالو کې، چې په کوم ځای کې کوم مذهب وي هغه شان مونځ به کې او بل کس به نه چیړي. د اهل حدیث حضرات که چېرته امام پسې سورۃ فاتحه وایي او هغوی ته د هغې دلایل معلوم وي او هغه ورته راجح ښکاري، بلکل دی وایي. زمونږ امام حنیفه رحمت الله علیه وایي چې امام پسې سورۃ فاتحه ویل مکروه تحریمي دي، حرام دي، نه به وي. او هغه سره خپل دلایل دي. دا د دلایلو وخت نه دی چې موږ چا سره دلایل بیانو. په دې باندې د علماء کرامو غټې غټې مناظرې شته، یو بل سره کوي. موږ د مناظرې والا علماء کسان نه یو، او که څوک مناظره کوي د دې خپل علماء کرام شته، خدا د مناظرو خبرې نه دي کول پکار.
مونږ دې بس هغوی د هغه طریقې سره کوي چې دې طریقې سره کوي خو چې کم کس چیړل کوي نو بس هغې سره بیا خامخا مناظره ده لکه بعضې کسان دي اهل حدیث وهابیان هغه زموږ مونځګزارو ته وایي ستاسو مونځ نه کېږي داسې نه دي کویل پکار ډېر مسلې داسې دي چې موږ وایو هغې سره مونځ نه کېږي او هغه تاسو کوئ یو بل سره کار نه لرل پکار خصوصا دې حالاتو کې عزتمندو دین ډېر کمزوری دی یعنې دینداره خلک او مونځګزاري خلک کم دي او موږ یو بل کې په دې مسلو کې یو بل سره اخته یو نورم عزتمندو چې کم نوي خلک راځي هغه زموږ د وجې نه بیا دین ته نه راځي او هغه جوماتونو ته نه راځي وایي دا خو د فلاني جومات دی دا د فلاني جومات دی دا د فلاني جومات دی او موږ چا پسې لاړ شو کوم ځای ته لاړ شو نو هغه خلکو ته لاره مه بندوئ نو بس تاسو هغوی ته مه وایئ چې مونځ هم نه کېږي هغوی به تاسو ته نه وایي چې مونځ هم نه کېږي انشاءالله موږ نه چې څوک د کوم طریقې والا مونځ وایي ابه موږ هغوی ته ښایو کوي نو بهرحال مقتدی به امام پسې صورت فاتحه او صورت نه وایي ځکه زموږ امام صاحب وایي قرآن کې د دې نه منع راغلی واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا الله قرآن کې وایي چې کله قرات کېږي د قرآن ویلی کېږي نو تاسو دوه کارونه کوئ یو اورېدل کوئ نو اورېدل کله کېږي چې کله امام په زوره باندې قرآن وایي او دویم حکم دا دی وانصتو بس ته پخپله هم غلی اوسېږه نو که ته اورې او که نه اورې بس ته غلی اوسېږه انصتو باندې به عمل کې خاموش اوسېږه خاموش ته مه وایه او اکثر صحابه کرام وایي انها نزلت فی الصلاة وایي دا آیات چې کوم دی دا د مونځ په باره کې نازل شوی دی او بس قرآن او حدیث کې مرضی قراءة الامام قراءة له د امام قرات د مقتدیانو د پاره قراتی من مناظره نه کوو خلکو سره خو من خپل مقتدیان او خپل کسان سره پویو چې د دوی اطمینان راشي چې زمونږ دا خبره صحیح ده نو بهرحال عزتمند قرآن کې هم داسې راغلي او حدیث کې هم داسې راغلي نو دې وجې نه امام پسې به نه وي خو بعضې کسان وایي صورت فاتحه فرض ده نو لہذا هغه مسلکونو والا بیا د دې انتهایی خیال ساتئ جهري منځونو کې هم صورت فاتحه نشته سري منځونو کې هم نشته امام پسې چې ولاړې که هغه جهري منځ دی مثلا د په زور هغه منځ کوي لکه د سحر منځ دی د ماښام منځ دی بیا به هم ورپسې صورت فاتحه نه وایي او که د مازدیګر منځ دی او که د غرمې منځ دی بیا هم ورپسې صورت فاتحه ویل نشته بس تا وظیفه د خاموش اوسېدل خاموش به بس که تا نه څوک تپوس وکړي چې ته خو بیا امام سبحان ربی الاعلی وایي ته هم سبحان ربی الاعلی وایي او امام چې کوم دی اتحیات وایي نو ته هم بیا اتحیات وایي بیا پکار دا دی چې دغه هم نه وایي مونږ یو قرآن کې د قرآن ویل راغلي چې کله قرآن لوستلی کېږي نو بیا به ته خاموشي او اتحیات قرآن نه دی اتحیات خو قرآن کې نشته نو هغه به ته هم وایي او امام صاحب به هم وایي او صورت فاتحه قرآن کې راغلی ده او صورت په قرآن کې راغلی دی نو دی وجې نه دا حکم قرآن پورې خاص دی تلاوت پورې خاص دی چې تلاوت ویلی کېږي که مونځ دی او که د مونځ نه بار دی به ته به خاموشي او ته به یې اورې نو دا یو مسله شوه عزتمندو چې څوک به صورت فاتحه وایي او څوک به یې نه وایي خو جنګ جګړې به دې مسلو کې نه کوئ خدا را موږ له پکار دا دي چې خپل دا دین نور مخ په وړاندې بوځو دا کفارو ته غیر دینو خلکو ته مندر والا خلکو ته سیکانو ته دغه خلکو ته خپل دین پیلو کو د دې لپاره یو سوچ وکړو چې زموږ دین به دوی څنګه خپلوي که موږ دې وړو وړو مسلو کې مثلا اختلاف کو بیا د دې کلیپونه جوړو او بیا یې چې کوم دی شیر کو نو عوام غریبانان ډېر دغه سره مخامخ شي یار یو مولا دا و یو بل مولا دا و یو بل مولا دا و نو موږ تاسو ته اسانو بس مونځ کوه څه طریقې سره دا پکې ضروري مسلو پکې خیال ساته نو مونځ کوه